رسوله الكريم فما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا ټول کوم چې ولاړ یو دا د غره نمایندګي کوي تورغر یونین نمایندګان دي دغه ممبران دي. نن پر 11/4/2024 کې غره له یو څه ډاینای وختې موږ له اطلاع رااله د غره ټوټل ذمہواري د تورغر یونین ده. غره له چې کومه ګاډۍ ځي د چا لږ له ځي هغه ول له تورغر یونین سره رابطه کوي چې زما ګاډۍ دي زه بیا هم دونه مال دي زه راپورته کوم زه راکاږم. غره له چې ګاډۍ وختې موږ اطلاع رااله له موږ سره یوه ټیکهدار رابطه نه ده کړې چې زما مال زه راکښته کوم. نو موږ په دا تشخیص کې په غره کې خو غلاوې کږي دلته درابشان په غلام په شپه کرومان وړي دي. نو چې باید دا مخال په شپه کې پر بله لار تللې دا اوس د ورځې څه طرف په غلا ځي. موږ رالو ګرد دا راووتو دفتر له بیا ولاړو دا ډایناوس له غره راووتې موږ په لارې زموږ په ځمکو کې ودرولې چې باید دا خیر دا کرومان دا چا راغد کړي دي. له دا 3 ډایناوي رالوډ وې له دې سره د ای ټي اف ګاډۍ وه ای ټي اف والا ورسره ولاړو له ده سره فیض الدین و د هغه په نمایندګي کې یو بل د هغه نوم زمانه دی دا سور جاکټ یې په غاړه و ژیره بوټونه یې خرول ول دا موږ وړو موږ خلک ولو موږ پلانه کوو باید دا موږ د قوم سرمایه ده موږ نه جنجال کوو نه جګړه کوو. دا مالک یې چیرې دی دا خو موږ له مالک سره خبرو کوو دا مال په کومه کاته کې وړې د کوم هلچ غده راخاصې دي د چا دی. نو بیا موږ برپور احتجاج وکړي چې موږ تر هغو نه لکو دا ګاډیان موږ پر سرو ترې که موږ پر نسو ترې موږ تر هغو پورې یو دا مالک راوغواړه. بیا موږ ولاړو بیا موږ د تاڼې چون نصیبالله صاحب راغله نصیبالله صاحب راغلی ول بی دا رایله کوي دا مال له لوړې خوا ټلیفونان دي موږ درخواست ولیکئ درخواست دغه دی ستا درخواست مې ولیکئ د تاڼې انچارج زه درخواست نه شم اخیستی درخواست نه اخلمه وروره دا مال دی رایله یې کوي بیا به ناست سره وکړو موږ دا ترا نه لکو. بیا زموږ د تاڼې کوم ډي اس پي چې دی عنایت الله صاحب عنایت الله صاحب راغلی له موږ سره کښېنستی دا مجلس یې وکړی چې ستۍ پر غره چې کوم د ولس شی تی پروت دی د هغه ذموار دا یونین دی یونین یې اصولوي دا 3 ډایناوي دي وروره شپږ ټنه ده په حساب که دا 18 ټنه دا ستا د ولس شی زه راوړم یونین ته ورکوم د دغه ذمواره زه یم. دا یوه خبره او دویمه خبره دا ده په غره کې دا مال چا راکښته کړی دی چا رالوټ کړی دی. دلته د الاټ والا چې کوم خلک دا کارونه چلوي په دې کې دا تر خلک راغلي د الاټ په دعوې په حواله د بل پالجانو ننوتلي دي. خلکو دلته په کروڑ روپۍ ګاري کړي دي 800 900 فوټه الجان وهلي دي. دوی خپل رالل هغه راپسې واخیستل غره خل نه لکي هغه د بل پالجانو کې لګیا دي مال د پیسې هم له ایریاز راوځي خولې په دغه کې لګېدلي دي په الجبل لخوا. بیا عنایت صاحب دا خبره وکړه مثال دلته د ټیکدارانو پر دغه اعتراض دی چې زموږ مالونه غلا سوي دي دا زموږ مالونه خلک وړي. نو عنایت صاحب ویلې ول دا زما په ذمواري ما له هغو سره دا خبره کړې ده شتې د یونین یو 4-5 کسان بله ما سره ځئ زه ستۍ د هغه والا سره کښېنوم د الاټ والا سره دا ستۍ مسله در حل کوم چې تر څو پورې دا ستۍ مسله حل سوي نه وي د ټیکدارانو د الجانو په حواله دا ستۍ د یونین چې کوم شی دی دا ستۍ ته کوم جمع کړي په دې حواله زه تر هغو بل وخت سرکار به د مال دا ترا نمایندګي نه کوي او نه به مال په غلا ځي نه به په غلا ګاډیانې ورخیږي د یونین سره به رابطه کوي. خدای دې وکړي چې دا معامله د هغه ته راسي لکه دغه چې موږ ته یقیندیاني راکړي عنایت صاحب دا موږ د عنایت صاحب په لونګۍ کې وریله کې دا 3 ګاډۍ دی زموږ د تاڼې مصر دی انچارج نصیبالله دی ډي اس پي دی دی رالی ول باید جنجال جګړه څه کوو سره جوړوي په دا 3 ډاینا نه غر خالي کېږي نه غر ختمېږي نه د اخري ورځ دوی روان دي بس تا راوګرځولې ستا خپل 18 ټنه دي تر هغو به نور مال نه راځي موږ به تی ورولو دوی به کښېنو نه هر ورځ به موږ ته جګړې کېږي زه سرکار یم زه ستا هم یم زه د بل هم یم زه د الاټ والا زه د ګردو یم موږ کور د ودان نو ښه ښایسته په فایمت سره خبره وسوله په مستقبل کې هم موږ دا قوم ولس ته هم دا خبره کوو و سرکار بالات هم دا خبره کوو چې زموږ د غره کې چې تر څو پورې دا معامله حل سوي نه وي نه د خلک ګمان رالوړئ او که د هر چا ګاډۍ ځي هغه د اول یونین ته یقیندیاني ورکړي دا زما ګاډۍ د جلدغ ځای کې وړم که هغه ځای مشکوک او متنازع و تر هغو دې نه رالوړئ نو به نه خلک به هم له بد له جنجاله خلاصي و سرکار ته به هم پریشاني نه وي. بس دا زما پیغام دی و ټول ولس ته چې نن معامله موږ په خیر خیرت سره خلاصه کړه د عنایت په لومړۍ کې په عنایت صاحب تر هغو به نور مال نه راشي او که جاستي مال مسله حل کړي نه وي زه تی ورولم تی ورسره کښېنوم چې موږ ولیکئ مګر تاڼې سیچو نصیبالله صاحب نه وصولول